أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت أو كما قال صلى الله عليه وسلم بالشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ستاسو مخکې ما د قرآن کریم یو دوه مختصر آیتونه تلاوت کړ. الله جل شانه فرمایي وي تاسو ما یادوئ فاذکروني تاسو زما ذکر کوئ زما یاد کوئ اذکرکم زه به تاسو یادوم. یو حدیث شریف کې راځي چې تاسو ما د ځان سره یادوي آرام آرام باندې لا اله الا الله سړی تسبیح وایي الله وایي زم ځان سره یادو او کله که تاسو ما په یو مجلس کې یادوي غټه جمع وي شریک باندې لګیا یې الله ذکر کوي نو الله فرمایي زه د دینه بهتره جمع کې د فرشتو جمع کې ستاسو ذکر کوم. الله جل شانو فرشتو سره وخت په وخت باندې لګي انسانانو تذکره ورته کوي ځکه الله چې کله انسان پیدا کولو د فرشتو ورته لږ شکایت شان لګولې وو چې خدای د انسانان ما پیدا کړ ځکه دینه مخکې د پیریانو یو زمونږ د ځمکه باندې یو وخت کې پیریان اوسېدل ډېر زیات لکه څنګه انسانان دي هغوی به خپلو کې دشمنۍ وي جګړې به وي غوبل به جوړ کړی چې کله الله جل شانه انسان پیدا کولو فرشتو ورته همدغه وویل چې الله داسې دوی به همدغه جګړې به کوي او دشمنۍ به وي دوی څه له پیدا کړي او مونږ ستا عبادت کوو. فرشتې د الله جل شانه ډېر ښه انداز سره عبادت کوي. ډېرې فرشتې داسې دي چې د هغوی د قبلې نامه زمونږ د قبلې نامه کعبه ده د هغوی د قبلې نامه بیت المعمور ده. هغه بیت المعمور ته په لکونو فرشتې دقه شانتې په قیام کې ولاړې دي په لکونو فرشتې دي په رکوع کې پرتې دي په لکونو فرشتې دي هغوی په سجده کې پرتې دي. هغوی ورته ویل مونږ ډېر ښه عبادت دی کوو الله دې ولې پیدا کړي نو الله جل شانه ورته وفرمیل انی اعلم ما لا تعلمون. ډېرې خبرې داسې دي تاسو پرې نه پوهېږئ زه پرې ښه پوهېږم تاسو پرېږدئ زه د انسان پیدا کوم. ځکه فرشتو عبادت چې دی هغه عزتمندو دغه په شان دی لکه سړی ریموټ باندې شی چلوي هغې کې نشته دی نه. فرشتې ویفعلون ما یؤمرون چې څه حکم ورته الله پاک وکړي چې بس څه کوه هغه شان دی کوي او خلکو له داسې خوند ورکوي چې زما داسې خلک چې هغې کې د منودو نه منودو دواړو ماده پکې وي هغه ومني اصل خبره اصل عبادت خو دغه ده. خو دې فرشتو سره وخت په وخت باندې د الله جل شانه دغه شان خبرې راځي. حدیث شریف کې راځي وي کله چې یو بنده مونځ کوي اذا قال الحمد لله رب العالمین کله چې الحمد لله رب العالمین وایي مانځه کې نو الله فرشتو ته وایي ګورئ حمدني عبدي زما بنده زما حمد وایي تاسو خو ویل چې مې پیدا کړو ګور لګیا دی زما حمد وایي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي کله چې دی وی الرحمن الرحیم فرشتو ته الله پاک وي کس ورته زما بنده زما ثنا بیانوي زما پاکوالی بیانوي. کله چې انسان وی مالک یوم الدین الله جل شانه د قیامت د ورځې باندې لوی حسابونه کتابونه به ټول کوي. الله پاک فرشتو ته وی ګورئ تاسو خو ویل چې مې پیدا کړم څنګه ښایسته لګیا دي مجدني عبدي زما بنده زما بڑایي بیانوي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين او کله چې دی وی ایاک نعبد و ایاک نستعين
فرشتو ته الله پاک وایي بس هذا بیني و بین عبدي، دا زما د بنده خپلو کې خبرې شروع شي، تاسو ورځئ بس لږ مې درته ښول چې دا زما بندګان ګوره څومره ښه دي. عزتمندو په داسې ځای باندې چې کوم ځای کې د الله جل شانه یاد کېږي هغې باندې اسمانونو کې فخر کوي. بلکې الله جل شانه حدیث شریف کې راځي وي څه فرشتې صرف دې دپاره مقررې کړي چې هغې راځي او کوم ځای کې چې ذکر کېږي د ذکر حلقې لټوي. فرشتې راشي، یو فرشته پکې دا شان یو ځای وګوري چې هغه ځای کې خلک لګیا وي او د الله جل شانه ذکر پکې کوي، نو نورو فرشتو ته وایي هلمو هلمو دې خوا راشي، موږ چې کوم شي پسې راغلي وي هغه شی دلته موجود دی. ټول راشي، هغې م ورسره فرشتې م ورسره کښېني، د الله ذکر ورسره کوي. بیا چې دا فرشتې کله اسمانونو ته لاړې شي، حدیث شریف کې راځي الله ته تپوس کوي چې هغې څه ویل، وایي الله ستا یاد یې کولو، څه نه یې پناه غوښته، د جهنم نه یې پناه غوښته، وایي جهنم یې لیدلی دی. فرشتې ورته وایي الله لیدلی خو یې نه دی، که لیدلی وی بیا به څه حالت وي. فرشتې به ورته وایي الله بیا خو به یې ته ډېره زیاته پناه غوښتې، دي خو صرف ذهن کې یو تصور دی، اور دی، وربا به مې چې یو بیا به مې ترې اوچت دي، هغې خو بل شان حالتونه دي. بیا ورته وایي غوښتې څه، نو فرشتې به ورته وایي الله هغې خو جنت غوښته، او نو دغه به تپوس وکړي الله جل شانه چې هغې جنت لیدلی دی. الله به ورته فرشتې به ورته وایي الله جنت خو یې نه دی لیدلی، که لیدلی دی نو مونږ خو دې ځایونو کې بس ذهن کې دا بنګلې مملیم دی موبایلو کې کتلي، دا فرانس دی، دا سویزرلینډ دی، دغه دا شان ښایسته ښایسته بنګلې وایي. عزتمندو دغه شان نه دي. حدیث شریف کې راځي هلته کې داسې عجیبه بنګلې دي، داسې ځمکه ده د جنت والا. حدیث شریف کې راځي یو سوته د دې لاس عمره وي او نری د دې درو ګوتو عمره وي. یو سوته ځمکه د جنت والا نه دی، هغه که په پیسو دی اخیسته چې د دنیا او د ټوله خرڅه کې او د دنیا کې چې څه دي څومره پکې معدنیات دي، که سونه ده که چاندی دي، د هغې یو سوته ځمکه مرله پسې واخلي. نو جنت عجیبه نعمتونه دي، ځکه ورته فرشتې وایي الله که هغې ته پته ولګېږي چې دا څنګه دی، ما لا عین رأت، هلته داسې نعمتونه دي سترګو کتلي نه دي، ولا اذن سمعت، وګونو اورېدلي نه دي، بلکې پیغمبر علیه السلام فرمایي ولا خطر على قلب البشر، د انسان زړه کې هم چېرته دا سوچ نه دی راغلی چې هلته به څنګه نعمتونه. یو ملغلره به هغې نه به پوره یو بنګله جوړوي، څنګه بنګله به. عزتمندو دغه فرشتې الله جل شانه د دا پیغام یوسي، بیا ورته الله جل شانه د هغې باره کې ښه فیصله وکړي. نو فرشتې ورته وایي الله یو کس پکې هسې راغلی و، چا سره یې څه کار و، یا هسې بس خوند دپاره ناست و چې ورږه دې څه وایي، هسې راغلی و، د ذکر مطلب یې نه. نو حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي هم قوم لا یشقى بهم جلیسهم، دا داسې خلک دي چې دې سره څوک هم کیني الله جل شانه هغه نه امیده کوي او بدبخته کوي نه، دې مې مور چې څوک هسې راغلي دي هغه مې ورسره وبخلي. عزتمندو دا ذکر مجالس ډېر د برکت والا مجالس وي. حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تاسو د ذکر په مجلسونو باندې تیریږئ، د جنت په باغونو باندې چې کله تیریږئ، فرتعونو سم پکې وسارېږئ. صحابه ته تپوس وکړو یا رسول الله وما ریاض الجنه، دا د جنت باغونه څه شی دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل حلق الذکر، دا ذکر حلقې دي. عزتمندو د الله جل شانه ذکر ډېر عظیم نعمت دی. مونږ به څه وایو چې ذکر ډېر اوچت شی دی؟ قرآن کریم کې الله خپله فرمایي ولذکر الله اکبر، هغه اکبر خدای وایي چې د الله ذکر هم ډېر اوچت شی دی. انشاءالله اوس به مختصر شانتې ذکر کوو. دا کله کله یو ماحول وي عزتمند. اوس دې ځای کې کېدای شي ستاسو د جومات کې مخکې چېرته ذکر مجلس نه شي، نو د یو شي یو ځای کې نه کېدل دا په دې دلالت نه کوي چې د دې شي څه حیثیت نشته دی. قرآن کریم کې دا ذکر الله جل شانو داسې عجیبه عبادت پیدا کړی دی چې دې دپاره د اودس ضرورت نشته دی. نور منځونه که کوي خامخا اودس به والا کوي، ته بس پاکي دغه رنګې، بلکې سړي که د جنابت حالت یې هم د الله ذکر کولی شي، ځکه دې ذکر ته دا ذکر د انسان روحاني خوراک دی، او کوم شی چې ډیر زیات انسان ته ضروری وي هغې باندې پابندۍ هم ډېرې کمې وي. اور انسان له هوا ډېره زیاته ضروري ده. مونږ ټولو ته مفته میلاویږي، ټماټر خو مونږ د وابا کې نه شو اخیستی، بل شی ګران دي، قیمتي دي، خو الله جل شانه دا هوا چې ده که دا نه وي مونږ په هغه سات مړه کېدو. الله جل شانه څومره اسانه ګرځولې ده. دغه رنګې مونږ ته د اوبو ضرورت ډېر زیات دی. اوبو نه بغیر انسان
وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله فرمایي ما د زمکو ناری او د اوبو نه یو شی ژوندې ګرځولې دي. که اوبه نه وي خبره به خرابه وي. الله را له اوبو راته اساني پیدا کړي دي. مفتي قرسي دغه رنګ عزتمند چې د کوم شي ډېر زیات ضرورت وي. زموږ د وجود خپل خوراکونه دي، زموږ د روح خوراک دا د الله جل شانه ذکر دی. د الله ذکر چې نه دا شانتي زړه مړ وي. حدیث شریف صفه په دې باندې دلالت کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر. هغه کس چې هغه د الله ذکر کوي او هغه کس چې هغه د الله ذکر نه کوي. مثل الحي والميت. پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې مثال په مړو د ژوندو په شان دی. څوک د الله ذکر نه کوي هغه مړ، څوک چې د الله ذکر کوي هغه ژوندې دي. او عزتمند قران کریم دومره د دې کې هغه توسع پیدا کړي چې کستا او د شته دې کنيشته دې ته الله ذکر کوه. بلکې کپ ولاړې کې په ولاړې کوه، کپ ناس دې کې په نمون سړي چې په ولاړې کولې شي په ناس دې نشي کولې، کپ ناس دې کولې شي په ملاس دې نشي کولې. د الله ذکر مونږ ته ضرورت ډیر زیات دی. دی وجنه قران کریم وایي د اوخيار خلقو قیامت کې به आवाज وشي چې اوخيار خلق یو سیر تشي. خلق وایي اوخيار خلق څوک دي؟ فرشتي به دغه اعلان کوي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اوخيار خلق هغه دي چې هغه الله ذکر کولو په ولاړې به کولو، که په ولاړې بستړي شو په ناس ته به کولو، که په ناس ته بستړي شو په ملاس ته به کولو. عزتمند ودی ضرورت ډیر دی. نور الله جل شانه کی فراخي پیدا کړه، که په مزه کولې شي که په تیزه کولې شي. قران کریم کې الله فرمای واذكر ربك في نفسك. ترب ځان سره یادوا الله ذکر کوا تضرعا وخفيا. حضرت نبی صاحب رحمت الله علیه تضرعا ترجمه کوي بیان القرآن کې تضرعا ای جهرا وخفيا. کته سو الله تیز یادوي که په مزه یادوي. تاسو په طالبان دي په دې باندې پويږي دا تضرع کم باب دی، د دې باب کم خاصیت دی. هغه له حاصل حضرت نبی صاحب دې ترجمه وکړه جهرا وخفيا. تاسو د الله یاد کوي که په تیز یو که په مزه باندې. کله کله د چا ذهن کې د الله جل شانه یاد چونکه ډیر ضروری دی. دیو جن ټول زیات سازشونه د الله د ذکر خلاف کیږي چې د مسلمان نه د الله ذکر وته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه نه وته د اسلام پاتې نه وي بیا څه ختم. دیو جن کله کله سړی هغه یو بدرنګ شان دي پروپاګاندا لکه الله جل شانه په مزه باندې اوري نو ته په تیز باندې ولې دا لکه اسکار په تیز باندې دا ځان چې موږ درته تاسو په لسبیکرم کوي دا د الله ذکر دی کنه لسبیکر تم ورته وخیجو. الله جل شانه ذکر په تیز باندې کیږي په مزم کیږي. هغه ته د طالبان ورته الزامي جواب وي سړی ساده خبره ورته وکي چې خدای پاک پټه موري په تیز باندې موري او کته چې په تیز مکه نو الله جل شانه سه بیمار خو نه دی چې هغه باندې خپل تیز باندې ثبات لګي. الله جل شانه سړی په مزه یادای که په تیز ماته استویل دا د انسان ضرورت دی. دیو جن الله جل شانه حدیث مبارکاو کې ټول لاري ورته کولو کې چې الله یادوي نو تاسو خو دې په مزه یادوي کته زبان دی یادوي. زموږ یو معروف کتاب دی د فقه والا د علماء ورته شامی وایي. شامی کی واضح عبارت علامه شامی رحمت الله علیه لیکلی دی وی اجمع العلماء سلفا وخلفا. ټول علماء کرام په دې باندې متفق دي کاغه مخکې تیر شوی دي کرستو تیر شوی دي علی استحباب الذکر بالجماعه چې دا په جمع باندې د الله جل شانه ذکر مستحب دی فی المساجد وغیرها که په جمعات کې وي که په اجره کې وي که په بیٹک کې وي الا البته علامه شامی رحمت الله علیه ولی یو شرط خیره ان یشوش ذکرهم نائما او قارئا او مصلیا. که چرته ستاسو ذکر د یو خوب والا خوب کې فرق راوستو یو کس ودی ته ورته په مخې ته ارشي چې شروع کی کتا ورته تلاوت پتی زتی ز شروع کو حدیث کې راځي ته په ګناګاری کتا ورته ذکر پتی زتی ز شروع کو ګناګاری کې به یا یو بیمار دی یا یو مصلی دی غموس کې یو ته پتی زتی زکی. نو عزتمندو دا الله جل شانه ذکر دا ډیر عظیم عبادت دی. ما تاسو ته اول کې وویل چې د یو شی او ځکه نه کېدل دا د هغه په عدم باندې دلالت نه کوي. تاسو وګورئ مخکې چې دا تبلیغ کار کله شروع شو د حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه زړه کې خدای واچول چې څه طریقې سره د عوام الناس دا د دین کار بسې راګستل دي. زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو غټ شیخ حضرت مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه هغه ویل دا مولانا الیاس سیوزګار دی لګیا دی کوڅه په کوڅه باندې ټک ټک منزل راشي او دا کوي دا شانتي چرته کېږي شي. او چې لږ وخت تیر شو او د مولانا الیاس رحمت الله علیه د جماعت د تبلیغی جماعت د بهار لږ وخت کې حضرت نبی سے وکتو نو د حضرت نبی سے باغ الفاظ دو چې مولوی الیاس نے ہماری یاس کو
آس مې بدل دي. مونږ خو نه امید شي چې د عوام الناس به دین ته څنګه رانږدې کیږي. مولانا الیاس رحمت الله علیه زمونږ هغه امیدي په امید باندې بدل کړ. نو عزتمند مخکې دا ترتیب وونه تاسو به کته کم ځای کې بچی تبلیغ والا چا ویل دا د امریکای راويست، چا ویل پیسې ولا ورته، یو چا ویل دا چلې ځکه دا تبلیغ کار په دې علاقو کې نو. اوس شراغو مو وایي دا خو زموږ خپل کار دی. نو عزتمند په دې ځای کې یو ځای کې د دې نه کېدل چې موږ دلته چرته په جهر باندې ذکر نه دی کړی. دا په دې سره د تعلق نه چې د دې اوس حیثیت نشته. ما تاسو ته قرآن کریم آیتونه بیان کړ، احادیث مې ته بیان کړ. بلکې فضائل اعمال کې پیغمبر علیه السلام یو حدیث حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه وروړي، وای تاسو د الله جل شانه ذکر داسې کوي چې تاسو د خلق لیوانه وای. او بیا فایده کې مولانا زکریا سے خپل واضح لیکلي دي چې لیوانه تاسو په مزه ذکر باندې نه وای، ته ساده لګي تسبیح اړي څو بار د لیوانه وای، او چې لګي الله الله لا اله الا الله خلق وای چې لیوانه شوی دی څه څه. مولانا زکریا سے فایده کې هم د لیکلي چې دینه ذکر جهر مراد دی، پټ ذکر والا تاسو لیوانه نه وای. نو عزتمند ما تاسو ته ویل د الله جل شانو ذکر څه طریقې سره د الله ذکر عام کول پکار دي. ساينسدانان لیکي وي د فضا کې چې هر یو خبره د خلینو وزي دا ټول عمر بس په دې فضا کې ګرځي، دا محفوظ دي د دې فضا نو وزینه. هغه په دې باندې تحقیق کوي چې دا کم مخکینه په خوانه خبرې مونږ راوباسو. دا 1000 کال مخکې 2000 کال مخکې دې باندې لګیا دي تحقیق شروع دي. نو عزتمند دا ځای کېږي نه او دا یو صحبت وي. دی زمونږ د فضا کې دا غانې بجانی دا دومره زیاتې الوتی دي دغه ته د فضا ته چې عزتمند برنه بیا غخيخي د رحمت والا او د برکتونو والا فیصله په بات راځي ټول یو. اوس دا ټوله فضا د نیازه والا دا غانې بجانی دلته ډېری غږی نو ټوله فضا په دې غانو بجام نه راځي. دی فضا باندې د الله جل شانو رحمتونو او برکتونو څنګه راشي. نو دومره د الله ذکر کول پکار دي چې فضا کې هغه د غانو د دغه شین تصور به بالکل ختم شي. دا بالکل دا غیر میموري یو سیټ ته لاړ شي. زمونږ مرګرو یو ځل یو ویب سایټ جوړ کړی و د جامع زکریا طرف هغه کې به ناتونه وو پکې او دا بیانات وو پکې د علماء دا شی نه پکې ورکول. هغه موږ ته مرګرو وایي چې یار موږ کلو لګو جامع زکریا کربوغا شریف ته دی نه واجبہ ترتیب چې کوم ټکی دی پکې ورکو دا غي مطابق هر څه پکې راځي. وای موږ چې راو باسو دا سو پکې بلبلې چې او ټنګ ټنګ پکې شروع وي یو نیمځي کې پکې چرنانات او بیان دي. نو موږ پکې بیا دومره ډیر شروع وکړنه چې دا دومره ډک چې هغه سندره کې نه په یو طرف باندې وسوځي. نو عزتمند دومره د فضا کې د الله جل شانو ذکر موږ دومره ډیرو په مزه مو کو په تیزه مو کو په ولاړې مو کو په ناسته مو کو په ملاسته مو کو چې د فضاګانو کې د الله جل شانو هغه د نوم ولا برکت هغه عام شي. نو عزتمند د الله برکتونه مملاندې را کوزيږي. دا زموږ زړونو کې تنګواله دي خو سړی خوشاله خډيري پیسې به ورسره وي زړه می چويت نه می تنګ دي وجه هم دغه چې عزتمند زمونږ د روح خوراک مونږ ډیر زیات کم کړی دی یا بالکل پرې خې دی او د روح له خوراک ورکو که خو هم یوس بل ذکر وکړو خو هم دا کنه. یا الله یا رحمان یا رحیم 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 یا الله یا نور یا هادی یا الله یا الله یا نور یا هادی یا الله یا نور یا هادی یا الله یا حفیظ یا سلام یا الله یا حفیظ یا سلام یا الله یا حفیظ یا سلام یا الله یا حفیظ یا الله یا غفار یا ستار 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 یا الله یا ذا الجلال والإکرام
څومره چې د انسان په خوله کې میټاس وي خوږوالی وي دومره خوږ اواز سره د الله جل شانه ذکر کوي ان شاء الله دومره زیات به د هغې هغه روحاني اثر وي او دومره زیات به برکت وي. لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. کلپ مالو سر یریگی چی ایمان لرسو کل میدان کی روستو کیگی چی ایمان لرسو دشمن د دین لرا ورزی لکا زمرے پا میدان تیغ و تفنگ نستنیگی چی ایمان لرسو شمع د دین د محمد رسول اللہ بلدا لکا پتنگ پری ستکیگی چی ایمان لرسو داد غیرت وینا سد نکڑی بے غیرتو لرا پدی وینا ہغا پوہیگی چی ایمان لرسو محمد امین پننگ د دین کفن پسر تڑلے ورسرہ غروانیگی چی ایمان لرسو الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. فکری دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر اللہ کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا
कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके दे। ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब जरा कुछ सोच ले, नफ्स को राजी करके देखा, रब को राजी करके दे। इश्क़ फ़ानी करके देखा, इश्क़ बाक़ी करके दे, छोड़ कर अब जिक्र सारे, जिक्र अल्लाह करके दे। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु। ए खालिका ज़ाहिर में खल्क खता दी, दबातिन पहाल ज़तात शर्मिंदायम, पतेर शवीश्वल प्रेशान्यम पशेमान्यम, दमाफे असरमिते स्ताबंदायम, कज़मुंदी गुरन जोड़ द गुनाहोनो, कमे निश्तरबा स्ताद करमोनो, द करम दरिया देहसे प्लन बहेगी, चीप तश्त देना द साहिलोनो। अल्लाह 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 اسمه ولا إله غيره. كلما وشي پرسان محمدي امان يا هم دغم دے ایمان محمدي امان بل مذهب و بل ملت من اشتخلقا هم دغم دے ایمان محمدی ایمان پتور گور کی با جواب د ملائکو یکڑم صدا با پداشان محمدی ایمان
یا د محشر په سخته ورځ به علم جاړي نو زه به ګرځمه شادان محمدي ایمان یا دې بکان دی شفاعت زبید دل کړما یا چې زخمی زړه پارمان محمدي ایمان رضوانا د جنت جامې زر راوړنو خبر نه چې ناتخوان محمدي ایمان نو زه محمد امین پروا د بلبل نکړما چې مداح شیرین زبان محمدي ایمان نو زه محمد امین پروا د بلبل نکړما چې مداح شیرین زبان محمدي ایمان د زړه په مینا وایا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد تیار قبر د پایرای کشم وړي نگارای تیار قبر د پایرای کشم وړي نگارای نور یوسل دې سرایا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد درب دیدار کا غواړي مدام ورپسې جاړي درب دیدار کا غواړي نو مدام ورپسې جاړي نو محبوب داسې ستایا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. تاسو ټول ته یو درخواست دی مدرسه کې جامعه زکریا کې د هر میاشتې وړومبې د هفتې ورځ چې راځي سبا له به اتواري نن هفتې نو مطلب که په 1 تاریخ راځي په 2 وي که په 3 باندې وي نو ماښام نه تر ماسخوتنه پورې اول بیان کېږي بیا ورپسې مجلسي کوي نو یو ټیم وي مختصر دغه 1 غنټه وي ټوله تاسو ټولو ملګرو ته درخواست دی خامخا د هرې میاشتې په وړومبې هفتې په ورځ باندې تاسو هلته کې ځان را رسوئ الله جل شانه دې موږ نه راضي شي دعا وکړئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد يا الله تمون معاف کی زمونږ او صغیره کبیره ټول ګناهونه راته معاف کړي یا الله یو ورځ مونږ باندې دغه د مرګ دغه تریخ ګوټي یو ځل سکل دي یا الله بیا ستا په دربار کې پیش کېدل دي او مونږ سره هیڅ قسمه عمل ستا د رضا والا نشته دی یا الله زمونږ ټوټه ټوټه عملونه په خپل دربار کې په ډېر څه باندې قبول کړي یا الله مونږ نیکان کړي آینده دپاره رانه داسې عملونه کړي چې هغې باندې ته خفه کېږي یا الله داسې عملونه هم نصیب کړي چې ته رضا کېږي یا الله د دین څومره محنتونه کېږي که هغه دعوت و تبلیغ محنت دی که هغه د جهاد محنت دی که هغه د مدارسو والا دعوت دی او که یا الله هغه د خانقاهونو والا محنت دی
یا الله ټول په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، د یو بل مټي جوړ کړي. یا الله د یو بل خلاف خلی استعمال مکړي. یا الله موږ د غیبتونو نه وساتي، د بهتانونو نه وساتي. یا الله دې کلی باندې رحم و کرم وکړي. یا الله ته اتفاق او اتحاد نصیب کړي. څومره بیماران یا الله جل شانه ولا صحت ورکړي. یا الله دې د شریر د هر شریر شر نه وساتي، د هر فتنې د فتنې نه وساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا الله دې جمع کې د شر مطابق چې چا سہاجت یا الله تی پوره کړي. چا باندې قرضونه یا الله قرضونه اخلاص. یا الله کم ځوانانو ودونه نه کړي، د برکت والا رشتي ورته نصیب کړي. چا کو ودونه کړي اولاد نشته، یا الله تعالی خپل نیک عمل اولاد ولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.